کله چې شیطان اورټل شو مردود شو را اوشړل شو نو وی دغه وخت کې شیطان راغی د دریاب غاړه لا او د دریاب په غاړه یو لوی کبو هغه کب ورته رانږدې شو نو وی د شیطان ورسره خبرې وکړې وی دغه وخت دا کب ولا راغی د کب هم ورسره خبرې وکړې وی دغه شیطان ورته وی چې یو داسې مخلوق چې دغه جنس به انسان وی پیدا کیږي او هغه الله پیدا کو او دغه د وجې نه زه د هغه پاکو دربارونو نه را اوشړلی شوم د دې د وجې نه دغه کب ته شیطان وی تاسو هم ځان ساتئ حضرت آدم پیدا شوی تاسو ته بم داغه نه داغه د اولاد نه ضرر را رسی وی دې کب وته وی چې مونږ ته به څه ضرر را رسی که ضرر دی نو تا ته به در رسیدلی مونږ سره داغه سوی مده وی شیطان ورته وی چې ناغه د پاره به د اوچې او د لوندې ښکار حلال شي او د دریاب دا کبان به داغه د پاره حلالي نو تاسو به رانیسي د آدم علیه السلام اولاد به راځي او تاسو به په جالونو په کونډو رانیسي او چې ګیرم کې نو مړکۍ بم بیا بم دننه سپینۍ تشی او په غوړو کله په لمبو به دې روتۍ او سوځي او بیا به دې خوري نو په دې باندې دا کب ویرو وی دغه کب زر لاړو نور د دریاب چې سونه واړه واړه کبانو ټولو ته اعلان وکړ وی د نن نه په خپل ځان محفوظ ځایونو ته ورسوئ بني آدم به پیدا کیږي هغه به تاسو ته ضرر درکوي د دې د وجې ځان محفوظو ځایونو ته ورسوئ امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی وی دې کب چې د آدم علیه السلام باره کې خبر نو غیبت وکړو نورو کبانو ته غلط پیغام ورسو نو د دې کب په خوله کې ژبه دغه وخت پورې وه نومې کب دغه په خوله کې ژبه وه خو چې دا بې اختیاره په ناپوهتیا شیطان تیرستو غیبت یې پې وکړو الله پاک غوسه شو خفه شو د ناراستیا د کبله د دې کب د خولې نه ژبه وویستوي ته به غیبت کې نو ژبه یې ته غونډه منډه وویسته ویې غورځوله روکې کړه نور کبان ختم شو د دغه کب نسل پیدا کېدو تر د قیامت پورې سونه کبانی دا چې څوک کبان الالی او کټکۍ سپینۍ هغوی دی وګوري د کب په خوله کې ژبه بني دا ټول د هغې کب نسل دی نو د کبانو په خوله کې ژبه نشته ولې غیبت یې کړی نو انسان دی په خپله ژبه باندې ویریږي چېرته خدای ګونګی نه کړي چې دی غیبت کوي मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।